السلام علیکم مفتی صاحب خیر حالات خو دي رضا شبي حتی نور کور تل که خیر دی محبوب علی دی عبدالعزیز دی خدي مفتی صاحب زه فاروق خبره کوم دوبۍ نه د میاشت لیدلو لپاره هوایي جهاز استعمالول دا څنګه دي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګري سوال کړی دی چې د رؤیت هلال دپاره یعنی د رمضان یا د اختر د میاشتې لیدلو دپاره د هوایي جهاز استعمالول څنګه دي. اصل کې عهد رسالت او خلافت راشده او خیر القرون عمل ته چې وګوري نو دا طریقه بهتره نه ده چې سړی د میاشتې د لیدو دپاره هوایي جهاز استعمال کړي. موږ د دې مکلف نه یو چې بره په جهاز سره میاشت معلومه شوه او کته نه ښکاري د ځمکې نه نو ګنې موږ د مکلف شو چې روژه دې ونیسو. نه، موږ د دې مکلف شو عام طور الله انسان په بوج کې نه اچوي چې د ځمکې نه میاشت ښکاري که په دوربین باندې وي که په هره طریقه وي. د ځمکې نه چې ښکاري بس موږ مکلف شو چې روژه پې ونیسو. که د ځمکې نه نه ښکاري او هوایي جهاز د 20,000 فوټ نه هم په بره لاړ او د دې نه پسې ولیده دیره هیڅ اعتبار نشته، یعنی مونږ په دغه باندې روژه او اختر به نه کوو. ها دومره ده که ښکته وریځ وي ځمکه فضا صفا نه وي د ځمکې او یو سړی په جهاز کې وي مسافر وي را روان وي او هوایي جهاز دومره بره هم نه وي د ځمکې نه او هغه میاشت ولیده نو په هغې مونږ یقین کولی شو، خو په شرط د دې چې هغه د 20,000 فوټ نه زیات بره جهاز نه وي. که چېرې د دې نه زیات په بره کې میاشت ولیده دې له به اعتبار ځکه نه وي چې نور او سپوږمۍ هو هر ټایم په مدار موجود وي، خو اعتبار د رمضان د میاشتې او د اختر دې له دی چې ځمکې نه خلک عام طور څنګه لیدل کوي یا زیات نه زیات کوټې ته وخیږي، دې نه زیات مونږ مکلف نه یو. ځکه شرعاً هغه لیدل معتبر دي کوم لیدل چې د ځمکې نه کیږي یا عام انسانان یې کولی شي. آلات جدیده صفحه 186 کې دا مسله لیکلې ده.